بسم الله الرحمن الرحیم. د سید عادل افیشل یوټیوب چینل ډېر خوږو درنو ملګرو السلام علیکم. د سلام نه پس دا دی چې نن به سره د رستم او سهراب کیسه شریکوم. دا کیسه لیکلې ده شاکر الله شاکر صاحب او د هغوی یو جهان مننه کوم چې هغوی موږ په دومره ګڼ تعداد کې دومره ډېر کتابونه راکړل چې موږ خپلو مینهوالو ته وقفه په وقفه باندې هغه وړاندې کوو. قدرمنو لیدونکو کیسې طرف ته ځم خو د کیسې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو دا سره سبسکرایب کړئ د بیل او د شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې دي او شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا سختن دی. قدرمنو اوریدونکو د خپل کوربه سید عادل لاړه خدمینې او خلوص نه ډک نیکې احترامات او سلامونه قبول کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به خفه نه او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. قدرمنو اوریدونکو غږ دی د وطن ریډیو اف ام 90.8 او خپرونه ده کیسه به درته وایم کې نن موږ ستاسو دپاره یو نوې شان کیسه راوړې ده د رستم او سهراب کیسه ده. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا خپرونه موږ د هر اتوار په ورځ یعنې د پیر په شپه باندې د 11 بجو نه تر 9 بجو پورې 11 بجو نه تر 12 بجو پورې موږ دا خپرونه اورو او په دې کې موږ ستاسو دپاره ښکلې کیسې راوړو ښکلې معلومات پکې راوړو. نو یقینا چې نننۍ کیسه به هم ستاسو ډېره زیاته خوښه شي. نو راځئ چې غوږ شو د رستم او سهراب کیسه ته. د رستم او سهراب دا داستان څه په دې ډول شروع کیږي چې رستم د دنیا په پهلوانانو کې نن هم په اول نمبر شمارلی شي. رستم په پلار نیکه پهلوانو د رستم د پلار نوم زالو د خپل وخت اوچت پهلوانو. هر کله چې رستم زلمی شو نو په دې پن کې یې دومره شهرت حاصل کړو چې د خپل پلار نیکه شهرت یې ختم کړو او په هر طرف دنیا کې د رستم د پهلوانۍ چرچې خورې شوې. د دنیا یو پهلوان د ده مقابلې ته غاړه نه کېښوده. هر کله چې د ایران بادشاه کیکاوس د رستم د دې صفتونو او خوبونو خبر شو نو هغه دم یې رستم خپل دربار ته راوغوښتلو او خپل پوج یعنې سپه سالار یې مقرر کړو. نو دې سره د رستم شهرت لا زیات شو او ورسره د ایرانی فوج وقار هم اوچت شو. ګیر چاپیره په ملکونو زلزلې شروع شوې ولې چې د یو ملک د فوج سپه سالار د رستم مقابلې ته تیار نه و. په دې وجه د ایران بادشاه کیکاوس د رستم نه ډېر زیات خوشحاله او د رستم په مردی به چلیدلو. دا د هغه وخت خبره ده چې د ایران او د توران ډېره سخته دښمني وه. هر وخت به د یو بل په تباهۍ پسې کوششونه یې کول. هغه وخت په ملک توران د افراسیاب حکومت او څو ځله یې په یو بل حملې کړې وې. داسې وایي چې یو ورځ د رستم زړه ښکار ته وشو. قدرمنو اوریدونکو دا کیسه چې کوم ده دا ده په کار خو دا وه چې ما ړومبني کې ویلې وې خو ړومبني کې بخښنه غواړم او دا کیسه لیکلې ده شاکر الله شاکر صاحب. داسې وایي چې یو ورځ د رستم زړه ښکار ته وشو او هغه دم په خپل اس د خش نامي اس باندې سور شو او ځنګل طرف ته لاړو. رستم ټوله ورځ په ځنګل کې ښکار وکړو او اخر وخت ماښام شو. رستم هلته همدلته په ځنګل کې د شپې تېرېدو فیصله وکړه. ولې چې د رستم زړه په ښکار موړ نه و. خیال یې و چې سبا به بیا ښکار کوم. په دې وجه په ځنګل کې اوده شو په هغه ځای باندې اوده شو. بل طرف ته دې وخت کې د دښمن ملک د توران د ریاست ستمګان دوه سرداران هم دې ځنګل ته ښکار دپاره راغلي وو. ولې چې دا ځنګل د ایران او د توران یوه پوله وه. یو طرف ته ایران او بل طرف ته ملک توران و. د دواړو ملکونو ترمنځ ډېره سخته دښمني وه. د یو بل په پته کېدو پسې به شپه ورځ کوششونه کول. ناګهانه د دې سردارانو سترګې په رستم او د هغه په اس ولګېدې. نو دواړه یکدم خپل اسونه ودرول او یو سردار بل ته وویل یار څومره ښکلی او مضبوط ځوان دی او څومره ښکلی او مضبوط د ده اس دی. دویم وویل چې دا اس اوس خپل شاه ستمګان له بوتلل غواړي. هغه به موږ له د دې تحفې په بدل کې ډېر انعامونه راکړي. دواړو سرداران په دې خبره راضي شو او هم هغه دم یې د رستم د خش نامي اس ځان سره په مخه واغستلو. بل طرف ته شپه تېره شوه سهار شو. رستم خان نه خوبه را بیدار شو. یو خوا بل خوا یې وکتل خپل اس یې په نظر رانغی. ډېر زیات خفه شو
حیران پاتې شو ولې چې د سره چرې په ژوند کې داسې نه و شوي. د ځان سره فکرونه او سوچونه کول چې دې وخت کې د توران یو سوداګر په دې لاره راغلو. رستم د دې سوداګر نه د خپل اس باره کې تپوس وکړو. نو دې سوداګر ورته جواب کې ووایي چې ستا اس 2 توراني سردارانو کلی ستمګان طرف ته بوتلو. رستم پهلوان چې د توراني د خبره واورېده نو ډېر سخت غوسه شو او په غضب سره د کلی ستمګان په دروازه داخل شو. چوکیدارانو نوکرانو ډېر منع کولو ولې رستم شیر ببر د منع کېدو والا نو. ټول چوکیداران او نوکران یو خوا بل خوا وزغلول او داسې وغورځول او په زور دننه کلي ته ننوتلو. په دې وخت کې شاه ستمګان د خشنامي په خوشحالۍ کې د جشن پروګرام جوړ کړی و. هر خوا ګډاګانې او ډول سرونه لګېدلي وو. هر کله چې شاه ستمګان ورته نږدې ورغی نو دې وخت کې داسې اواز راغی څه شو زما اس ماله خپل اس راکوي بیا هله خپلې ګډاګانې او مستیانې کوئ ګنې یاد لرئ که ما ته خپل اس میلاو نه شو نو زه به دغه ګډاګانې په تاسو باندې اور کړم د وینو جامونه به ډک کړم او په دې محل به اور لګوم. چې دا اواز شاه ستمګان او وزیرانو واورېدو نو ټول زر پاڅېدل. څه ګوري چې دې وخت کې د دربار مخې ته یو مضبوط او طاقتور ځوان توره په لاس ولاړ دی. د غضب نه غاښونه چیچي. شاه ستمګان ترېنه تپوس وکړو چې ته څوک یې او څه غواړې. رستم ورته په غضب سره جواب ورکړو که تاسو زما نوم واورېدو نو ستاسو په زړونو به زلزلې راشي قیامت به جوړ شي طوفان به په زړونو راشي. تاسو زما اس پټ کړی دی په دې ساعت ما له خپل اس را پیدا کوي ګنې بیا خپل مرګ ته تیار شئ. چې د رستم دا خبره د ریاست ستمګان د پوج سردار پیلم واورېده نو په غضب سره یې د رستم ته وویل د خپل سر خیر غواړه ایرانیا دا مقام د ریاست ستمګان بادشاه محل دی. ستا کور یا ستا حجره نه ده. دلته هره خبره په ادب سره کوه. اول خپل نوم وښایه بیا هله د اس تپوس کوه. رستم په غضب سره د ستمګان د پوج سردار له جواب ورکړو ستاسو زما نوم سره څه کار دی. که تاسو خپل ژوند بچ کېدل غواړئ او بچ کول غواړئ نو په دې ساعت ما ته خپل اس واپس کړئ. پیلسم چې د رستم دا خبره واورېده نو سمدستي ورپسې توره وویسته او په غوسه کې ورته وایي نور بکواس مه کوه خپل مرګ ته تیار شه. دې خبرې سره رستم هم تورې ته لاس کړو او دواړه په مقابله شو. په جګړه کې د پیلسم توره چې کوم نه 2 ټوټې شو. شاه ستمګان چې دا حال ولیدو نو حیران شو ولې چې پیلسم د توران او د ریاست ستمګان د پهلوانانو یو لوی استاد و. دې وخت کې رستم د پیلسم نه سر کټ کو چې شاه ستمګان اواز ورکړو چې زما بهادر میلمه بل ګزار ونه کړي. زه تا سره ستا د اس د واپس کېدو واده کوم. چې د بادشاه دا اواز رستم واورېدو نو بل ګزار یې په پیلسم ونه کړو. بیا بادشاه پیلسم ته وایي پاسه څوک د میلمه سره داسې سلوک کوي ته هم دغه شان ښیي. سر یې کټ کړی نو سر یې وله غوسه و. په دې ساعت کې د دربار نه بهر اوس په دې ساعت د دربار نه بهر وځه. دا بادشاه خپل سپهسالار ته حکم وکړو. پیلسم په جواب کې بادشاه ستمګان ته وایي علی جان علی جناب دا ایرانی دی تورانیانو د وینې دشمن دی. پوست ته اډه ورکړه چې دې ګرفتار کړي ګنې دشمن د میلمستیا نتیجه به ډېره خرابه وي. بادشاه د پیلسم خبره کټ کړه ورته وایي ما ته عقل مه ښایه زه تا ته حکم در کوم چې زر دربار لاړ شه د دربار نه. هم د دې حکم اورېدو سره پیلسم د دربار نه بهر ووتو. بیا شاه ستمګان د رستم خواله ورغله ورته وایي زما بادره میلمه اوس ته زما شاهي میلمه یې. ځان سره یې په تخت کېنولو او بیا ورته وایي زما خوږ میلمه اوس ما ته خپل نوم وښایه چې ستا نوم څه دی. رستم ورته وایي ډېره قدردانه بادشاه زه ایرانی یم زما نوم رستم دی. د ښکار دپاره ځنګل ته راغلی وم چې شپه راباندې راغله. زه په ځنګل کې وده شوم چې سحر پاڅېدم نو اس رانه ستا سردارانو راوستی و. په دې وجه مې ستا سرحد کراس کړی دی او اوس ستا ملک ته داخل شوی یم. شاه ستمګان ورته وایي رستم ته یې وویل ته به زما نوره 2 ورځې میلمستیا
قبولوې ولې چې ته زما ډېر خوښ شوی اگر چې د ایران شاه کیوکاس سره زموږ ذاتي دشمني ده زه بیا هم د ایرانی قوم ستا غوندې بهادرو قدر کوم زه دا کوشش کوم چې د ایران او توران دا د پلار نیکه نه راشورو دشمني ختمه شي او زما دا یقین دی چې یو ورځ به دا دشمني په دوستۍ کې ضرور بدلیږي رستم چې د شاه ستمګان دا خبرې واورېدې نو نوره 2 ورځې مېلمستیا یې هم قبوله کړه او په شاهي محل کې ورله یو ښکلې کمره ورکړه هر کله چې شپه شوه نو بادشاه رستم ته وویل زما بهادر میلمه رستم خانه خپلې کمرې ته لاړ شه چې آرام وکړي نورې خبرې به سبا کوو همدې سره رستم خپلې کمرې ته لاړو بل طرف ته د شاه ستمګان پیغله لور تهمینه د رستم پهلوان نوم اورېدلو چې نن یې په شاهي محل کې شپه ده او زما کمرې ته مخامخ کمره کې یوازې شپه ده نو په زړه کې د هغه سره د میلاوېدو خیالونه شروع شو هر کله چې شپه شومه دمه شوه نو ټول خلک وده شو نو تهمینه د رستم کمرې ته لاړه رستم ته دروازه ووهله رستم چې دروازه لرې کړه نو تهمینه په دروازه کې د ګل په شان په شاهي لباس کې هسکه غاړه ولاړه وه رستم خان چې جینۍ ولیدله نو حیران شو او بیا ورته وایي چې څوک چې په دې شپه کې زما کمرې ته راغلی تهمینه ورته وایي چې زه د شاه ستمګان نازولې لور یم زما نامه تهمینه ده چې ستا د راتلو نه او دلته د شپې نه خبر شوم نو د ډېرې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدم ما ویل چې کله به خلک لاړ شي چې وده شي چې زه د رستم دیدن وکړم رستم ورته تهمینې زه ستا په دې وخت په راتلو ډېر زیات خوشحاله شوم خو ستا د پلار شرافت اجازت نه راکوي تهمینه ورته وایي رستم خانه ته هېڅ پروا مه لره زه هم د خپل پلار په اجازت راغلی یم هغه زما او ستا په محبت خوشحاله دی رستم چې د تهمینې دا خبرې واورېدې نو نور هم ډېر زیات خوشحاله شو او سمدستي یې تهمینه ځان سره په پالنګ کې کېنوله او ورته وایي تهمینې زه به ستا د پلار دا احسان چرې هېر نه کړم زه تا سره دا واده کوم چې زه ایران ته واپس لاړ شم نو خپل بادشاه کیکاوس سره به د تورانیانو سره د دشمنۍ د ختمېدو خبره کوم رستم لا نور هم څه ویل چې دې وخت کې پیلسم سره د نورو ملګرو تورې په لاس راغلل او رستم ته په غضب سره وایي ایران ته د واپس تلو خیال د زړه نه وباسه اوس تر دې ځای نه واپس ژوندی نشي تللی خپل مرګ ته تیار شه رستم هم سمدستي ورپسې توره وویستله او پیلسم ته وایي په سړیتوب ته پوهه نه شوې ته خو ما یو ځل د شاه ستمګان په شرافت پرېښودی وې خو ته پوهه نه شوې پیلسم ورته وایي دا خو ته ډېر د شاه ستمګان دا خو تا ډېر د شاه ستمګان د شرافت قدر وکړو چې په دې توره شپه کې په دې خوشي کمره کې د هغه د لور سره ناستې په پالنګ کې او تورانیان ذلیله کوي خو یاد لره ایرانیه موږ توراني دومره بې شرمه او کمکل نه یو چې ته به زما په ژوندون زموږ د عزتونو سره لوبې کوې سمدستي خپل باډیګارډ ته وویل چې رستم ګرفتار کړئ قتل یې کوي تهمینه ورته وایي سمدستي د رستم توره راوویسته او پیلسم ته وایي شیطانه دا شاهي میلمه دی او څوک میلمنو سره داسې سلوک نه کوي که تاسو څه حرکت وکړو نو زه به ستاسو ټول برابر کړم پیلسم وایي دا ورسره هم قتل کوي سمدستي جګړه جوړه شوه په جګړه کې رستم د پیلسم نه سر ښکته ګزار کړو د پیلسم د مرګ نه پس د هغه ټول پوځ رستم ته سلامي شو ولې چې دا د هغه وخت رواج و هر کله چې به سردار مړ شو نو بیا به د هغې پوځ دشمن ته سلامي کېدل او د هغه حکم به منلو رستم د پیلسم د پوځ معاف کړو او ورته وویل چې اوس د پیلسم لاس چېرته لرې ګزار کړئ هغوی هم هغه شان وکړل ټول سپایان لاړل او رستم او تهمینه بیا دواړه په کمره کې پاتې شو شپه تېره شوه چې سهار شو نو رستم تهمینې ته وایي چې زه تا سره واده کوم چې تا به زه ډېر زر ایران ته بوځم او هم هلته به ما سره اوسېږي خو ته زما 2 نشانونه واخله که هر کله زما لور شوه نو دا نشان ورله په غوږ کې واچوه او که چېرته زموږ زوی وشو زوی پیدا شو نو بیا ورله په یو مټ دا نشان ولګوه تهمینې دواړه نشانونه ځان سره په حفاظت کې کېښودل او رستم په خپل د خشنامي اس باندې واپس ایران ته روان شو تاریخ وایي چې رستم هر کله خپل ملک ایران ته لاړو نو هغه وخت کې د ایران
شاه کیکاوس په ټولو ګاونډي ملکونو قبضه کول غوښتل. په دې وجه رستم پوره 18 کاله په مختلفو جنګونو کې جګړو کې شامل و. په دې وجه هغه توران ته په تهمینې پسې واپس رانغی. تهمینې ډېره یادېدله خو مجبور و. ولې چې د رستم په وجه د ایران پوج ته هیڅ چا غاړه نه کېښودله. د رستم د تلو نه یو کال پس د تهمینې زوی وشو. تهمینې ورله نوم سهراب کېښودو. د رستم د هدایاتو مطابق یې ورله په مټ هغه نشان ولګولو او بیا یې د سهراب پرورش ډېر په هوښیارتیا وکړو. د هر قسمه جنګونو چل یې ورته په ښه طریقو ماهرانو استادانو وښودلو او بیا یې ښه په هر قسمه جنګي سامان ښه برابر کړو. یو ورځ سهراب مور ته وویل چې مورې ما چې هر کله ستا نه د خپل پلار باره کې تپوس کړی دی چې هغه به اوس کوم ځای وي، خو ته ماته د هغه ځای ونه ښودلو. زه ډېر خفه شم چې زما نور همزولي پلارانو سره مشغولیږي، پلاران د زامنو نه او زامن د پلارانو نه زاریږي. زه ډېر زیات د پلار ارمان کوم، کاش چې نن زما پلار هم وي. خو نن دا زما تا سره اخري فیصله ده مورې، یا به نن ماته د خپل پلار پته ښې یا به زه نن په دې وخت په دې خنجر باندې به ځان وجنم. سهراب چې دا اخري فیصله مور واورېده، د سهراب د اخري فیصله چې مور واورېده نو ورته وایي بچیا زه به تا ته ستا د پلار ځای درښایم، خو ته به ما سره دا وعده کې چې ته به ما یوازې نه پرېږدي. ولې چې دا راز ما ستا نه په دې وجه پټ ساتلی دی هسې نه چې ته هم په پلار پسې لاړ شي، بیا به زما ژوند ډېر ګران شي. ولې چې د هغه د جدایۍ غمونه ما ټول په تا بدل کړي دي. تا ما سره واده وکړه چې زه به ستا نه نه ځم، نو زه به تا ته په دې واده ټوله کیسه وکړم. بچیا ما به یوازې نه پرېږدي. سهراب ورته مورې ته زما نه داسې واده ولې اخلې چې زه یې پوره کولی نه شم؟ زه به ستا نه ضرور جدا کېږم. ولې چې تا ما ته د جنګونو چلونه ښودلي دي، تا به ما باندې تاوانونه کړي دي. زه به د ملک دپاره جنګېږم نه، او چې زه جنګېږم نو ستا نه به ضرور جدا کېږم. آخر تهمینه مجبوره کړه او هغه سهراب ته د رستم ټوله کیسه تېره کړه. سهراب چې د رستم نوم واورېدو چې رستم زما پلار دی نو ډېر زیات خوشحاله شو او مور ته وایي دا زما خوشنصیبي ده چې زه د رستم زوی یم. ولې چې د رستم د تش نوم نه د ایران او د تورانو غټ پهلوانان یریږي. دا ټول د ایرانیانو سازش دی چې زما پلار توران ته نه راپرېږدي. خو زه به د ایرانیانو نه دا بدل اخلم او خپل پلار سره به یو ځای کېږم. مور ورته وایي سهرابه بچې ته به خپل پلار څنګه پېژنې او هغه به تا څنګه پېژني؟ ولې چې نه هغه تا لیدلی دی او نه تا هغه لیدلی. سهراب ورته وایي چا چې موږ پیدا کړي یو کوم هغه ذات به موږ یو ځای کوي. مورې بس ته ماله د ایران د تلو اجازت راکړه او ما ته دعا کوه، صرف ستا دعا پکار ده، صرف ستا دعا چې مورې ما سره وي که نه نو هر مشکل کار به راته اسانېږي. آخر مور یې مجبوره شوه او سهراب له د ایران د تلو اجازت ورکړو او سهراب د ایران د تلو په تیاری کې لګیا شو. یو مخبر د سهراب د تلو خبر د ملک بادشاه افراسیاب ته ورسولو. افراسیاب شاه توران سمدستي خپل دربار ته خپل وزیر راغوښتلو او ورته وویل وزیر صاحب ته ما دې راغوښتلی چې د ریاست ستمګان بادشاه د نن نه 18 کاله وړاندې د ایران نه راغلی دشمن رستم پهلوان شاهي مېلمه کړی او د دې غدارۍ علاوه خپل لور تهمینې له هم هغه سره د شپې د ملاقات اجازت ورکړو او د هغې ملاقات نه د تهمینې زوی سهراب پیدا شوی دی چې نن هغه د 18 کالو یو مضبوط زلمی دی. دا خبره اوسه پورې شاه ستمګان زمانه او ټول قام نه پټه ساتلې وه او نن دا راز هله ښکاره شو چې سهراب د خپل پلار میلاوېدو له ایران ته روانېږي او دا زما پوخ یقین دی که سهراب او رستم هر کله میلاو شو نو بیا زمونږ خیر نشته. ولې چې موږ یوازې د رستم توان نشو لرلی، کله سهراب ورسره ملګری شو بیا به څه کوو؟ وایه وزیره شاه ستمګان له د دې غدارۍ
څه سزا ورکول پکار دي؟ وزیر ورته جواب کې ووی بادشاه سلامت داسې یو ترکیب جوړول غواړي چې د شاه ستمګان سره سره تهمینې، سهراب او رستم ته هم پوره سزا میلاو شي او هر کله چې دا څلور واړه د مین نه لرې شي نو بیا به موږ ته په ایران قبضه اسانه شي. ولې چې نن ایران رستم ایران دی. افراسیاب بادشاه د خپل وزیر په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو. بیا ورته په مینه محبت وایه وزیره دا ترکیب به ته جوړې، دا چل بغیر ستانه بل چله نه ورځي چې دا څلور واړه به څنګه ختمیږي او ایران به مونږ څنګه قبضه کوو. وزیر په جواب کې شاه توران ته ویل بادشاه سلامت چې زما په ترکیب چلیږي نو بیا اوس 12,000 پوځیان بادشاه ستمګان ته ولیږه او د هغې دغې غدارۍ ته د ملک د وفاداري ووایه چې موږ تا ته د رستم په شاهي میلمستیا او هغه سره د لور په ملاقات او بیا د سهراب په پیدایش او اوس رستم پهلوان د ملک ایران نه د توران ریاست ستمګان ته په راوستلو د عقیدت سلامونه وړاندې کوو او ستا دغې کار ته او ستا دغې موږ ملګرتیا او ستا د دغې کار موږ ملګرتیا کوو. اوس به ته مخکې او موږ به درپسې یو چې رستم د ایران نه خپل ملک ته راولو. هر کله چې شاه ستمګان زموږ دې ترکیب ته غاړه کېږدي او سهراب خپل پلار پسې ولیږي نو ضرور به د سهراب مقابلې له رستم راځي. ولې چې رستم ته دا معلومه نه ده چې سهراب د ده زوی دی او موږ به د جنگ دوران کې دا کوشش کوو چې رستم ته دا پته ونه لګي چې سهراب زما زوی دی. هم دغسې به په یو غشي دوه مارغان ولګي او هر کله چې رستم او سهراب ختم شي نو بیا داسې وګڼه چې ایران هم ختم شو. د توران بادشاه افراسیاب چې د خپل وزیر دا ترکیب واورېدلو نو ډېر زیات خوشحاله شو او سمدستي د خپل ریاست شاه ستمګان 12,000 پوځیان ور ولګولو او د پوځ کمانډر له یو خط هم ورکړی چې دا شاه ستمګان له ورکړي. هر کله چې شاه ستمګان له د افراسیاب بادشاه 12,000 پوځیان او د هغه لیږلی شوی خط ور ورسېدو شاه ستمګان چې خط ورستو نو ډېر زیات خوشحاله شو او سمدستي خپل لمسی سهراب را طلب کړو او ورته یې وویل سهرابه زه نن ډېر خوشحاله یم. کوم راز چې ما د 18 کالو راسې د خپل بادشاه افراسیاب نه پټ ساتلی و نن هغه ته د هغې راز پته ولګېده. زه ویرېدم چې افراسیاب به زما نه په دې راز ډېر خفه شي خو هغه زما د ټولو فیصلو تعریف کړی دی او تاله یې 12,000 فوج هم رالیږلی دی چې دا فوج سهراب له ورکړه چې خپل پلار د ایران نه ځان سره راولي. ولې چې د ایران بادشاه کیکاوس هغه توران ته نه راپرېږدي. دا ظلم دی. آخر سهراب به تر څو پورې د پلار د لیدو ارمان کوي او رستم به د سهراب د لیدو ارمان کوي. دا وخت دی چې موږ درپسې یو چې سهراب او رستم یو ځای شي. اوس وایه سهرابه ستا څنګه فیصله ده؟ سهراب ورته بابا جانه ما ته د چا د فوجونو ضرورت نشته. زه به یوازې خپل پلار پسې ځم او هغه به ځان سره ضرور راولم. شاه ستمګان د سهراب ته وایي چې سهرابه بچې د ایران بادشاه کیکاوس ډېر یو ظالم بادشاه دی. بغیر د جنگ نه به ته خپل پلار سره چرې میلاو نه شي. زما ومنه او خپل لښکر ځان سره بوځه. که په دې رضا شو خو ډېره ښه ده، کنې بیا خو زور چې ته تللی نه دی. سهراب چې د خپل نیکه دا فرمان واورېدلو نو غاړه یې کېښودله. نو 12,000 پوځ یې د توران او د 15,000 پوځ د خپل ریاست ستمګان نه ځان سره روان کړو او د ایران په سرحد یې مورچې جوړې کړې او د ایران بادشاه کیکاوس ته یې پیغام ور ولېږلو چې اوس د ایران د تخت نه کوز شه او دا زما پلار رستم ته حواله کړه، ګنې بیا جنګ ته تیار شه. هر کله چې د سهراب دا پیغام شاه کیکاوس ته ورسېد میلاو شو نو هیبت پرې راغی او سمدستي خپل مشر وزیر مشورې له را طلب کړو چې راشه. وزیر ورته مشوره وکړه چې بادشاه سلامت بغیر د جنګ نه اوس کار نه کیږي. ښه به دا وي چې د سهراب مقابلې ته خپل پلار رستم ور ولېږه. ولې چې د سهراب سره جګړه بغیر د رستم نه بل هیڅوک نشي کولی. ولې چې سهراب یو نوی زلمی دی
د هغه مټو کې طاقت دی. نن د هغه مثال د یو غر دی او د غر سره ډغره وهل څه آسان کار نه دی. دې جنګ له د رستم لیږل لازمي دي. که د سهراب مقابله کې رستم نه وي نه بیا به زموږ شکست او د ملک توران به کامیابي وي. کیکاوس چې د خپل وزیر دا بیان واورېدو نو سمدستي خپل وزیر ته جواب کې وایي یو پلار به څنګه خپل زوی قتل کړي، رستم به هیڅ چرې دې جنګ ته تیار نشي. وزیر ورته وایي بادشاه سلامت، موږ به رستم د دې راز نه خبرو چې سهراب ستا زوی دی او که چرې رستم ته دا پته ولګېدله چې سهراب زما زوی دی نو بیا خو به غضب جوړ شي. نو بیا یقین وکړه چې هغه دم به د ایران او د توران دواړو ملکونه په تختو قبضه کړي وي او تخت په د هغه په لاسو کې. او دا هم حقیقت وګڼه چې ستاسو د ژوند هم خیر نشته. د ایران بادشاه کیکاوس چې د خپل وزیر دا خبرې واورېدې نو سمدستي یې په رستم پسې یو قاصد ولېږلو. رستم دغه وخت د ایران په مشهور ښار په زابل کې په سرحداتو پروت و چې قاصد ورله د بادشاه فرمان ورسولو چې غلام زر د بادشاه دربار ته ځان راورسوه. رستم چې د بادشاه فرمان ولستلو نو قاصد ته ویل چې ته ځه او زه درپسې یم. رستم د مصروفیاتو په وجه په درېیمه ورځ بادشاه له ورغی. بادشاه چې رستم ولیدلو نو په غوسه کې ورته وایي د پرون په ځای نن راغلی، زما حکم و چې ته زر راشه او تا زما حکم مات کړو. ته دومره مغرور شوی، ته خو زما غلام یې غلام. رستم ورته جواب ورکړو غلام خو ته یې چې بغیر زما له حکومت نشي کولی. که زه تا سره نه وم نو نن به ته په دې تخت نه وې ناست. زه به تا ته اوس د دې غوسې چل وښیم چې ته بیا په رستم سترګې نه راوباسي. رستم بادشاه پسې روان شو. بادشاه سمدستي خپل نورو دریو فوجي سردارانو ته حکم وکړو چې رستم ګرفتار کړي. د ده دماغ خراب شوي دي. درې واړه فوجي سرداران د رستم ګرفتارۍ پسې حرکت کولو چې رستم توره وایستله او درې واړه سردارانو ته وویل چې ګیدړانو که خپل ژوند غواړئ چې د خپل ځای نه حرکت ونه کوئ. هم دې سره د تورو جګړه شروع شوه. په جګړه کې رستم درې واړه فوجي سرداران قتل کړو. په کیکاوس باندې هیبت راغلو. سمدستي یې توره راوایستله او میدان ته یې د تخت نه راودانګل او د رستم ته یې په غوسه کې داسې وایي چې رستم که د ایران سلطنت ختمول غواړي نو راشه اول ما قتل کړه. رستم ورته په جواب کې ویل بادشاه سلامت، زه نمک حرامه نه یم، ما ټول عمر ستا نمک خوړلی دی، تا نشم قتلولی. البته زه به ستا په وجه دا وطن پرېږدم او تر هغې پورې به بیا د ایران په ځمکه قدم کېنږدم چې تر څو پورې تا زه پخپله رستم ورته جواب کې وویل بادشاه سلامت، زه نمک حرامه نه یم، ما ټول عمر ستا نمک خوړلی دی، تا نشم قتلولی. البته زه به ستا په وجه دا وطن پرېږدم او تر هغې پورې به بیا د ایران په ځمکه قدم کېنږدم چې تر څو پورې تا زه پخپله راغوښتی نه یم. بل خوا چې کوم دی نو کیکاوس ورته وویل چې اوس زما د ویرې وطن پرېږدې. رستم ورته وویل دا خو ته یو کیوکاس یې، که داسې لس نور ستا په شان کیوکاسان راشي که نه نو زما هیڅ نشي کولی. کیوکاس د رستم دې خبرې اورېدو سره سمدستي په رستم ګزار وکړو. رستم ورپسې هم توره وویستله او په جګړه کې د کیکاوس توره دوه ټوټې شوه او په میدان کې حیران ولاړ پاتې شو چې اوس پس وکړم. رستم ورله خوا راغی او ورته وویل زړه مې غواړي چې تا هم قتل کړم، خو افسوس چې دا نمک حرامي زمانه نه کېږي. رستم دا وویل او سمدستي دربار نه بهر لاړو. د رستم د تلو نه پس د بادشاه مشر وزیر دربار ته راغلو او شاه کیکاوس ته وایي افسوس بادشاه سلامت، ته خپل حکومت ختمې، ته په خپله باندې خپل حکومت ختمې. بادشاه سلامت، دې وخت کې د رستم خفه کول نه دي پکار، دې وخت کې د هغه موږ ته ډېر ضرورت دی. بغیر د رستم نه بل هیڅوک د سهراب زور نشي زغملی. اوس ماته خبر راغی چې سهراب د ایران سرحد کراس کړو او زمونږ سپینې کلې سره مورچه سنبال کړې او د سپینې کلې حاکم ګوستم ته یې حکم ورکړی دی چې اوس دا کله موږ ته په رضا حواله کړه، کنی نو بیا جنګ ته تیار شه. د سپینې کلې کشر او مشر حاکمان په خپلو کې سلا مشورې کوي او درنګ ساتله په سپینه کله
کې جنگ شروع شو. بادشاه خپل وزیر ته جواب کې وایي اوس ماله څه پکار دی دې وخت کې. وزیر ورته وایي بادشاه سلامت که ته خپل تاج او تخت او ملک ایران د توران د قبضې نه بچ کېدل غواړي او بچ کول یې غواړي نو اوس په رستم پسې ګودرز او طاووس ولیږه چې رستم رضا کړي واپس یې راولي او یا یې د جنگ میدان ته ورسوي. بادشاه چې د وزیر دا بیان واورېد نو سمدستي ورته جواب کوي وزیره بکواس بند کړه. کیکاوس دومره کمزوری شو چې هغه به اوس خپله غلام پسې جرګې کې لیږي. زه دومره کمزوری شوم رستم خو زما غلام دی رستم زما غلام دی. وزیر ورته جواب کوي بادشاه سلامت زه منم چې رستم ستا غلام و خو اوس هغه ته زموږ ضرورت دی او بغیر د هغه نه ستا ژوند او ستا سلطنت بچ کېدل ناممکنه دي ډېر ګران دي. کله کله خلک د خپل مطلب دپاره غلام ته هم پلار وایي. بادشاه د وزیر دې بیان سره سمدستي خپل دواړه فوجي سرداران ګودرز او طاووس راطلب کړل او دواړه سرداران ډېر چالاک او په جوړ توړ کې ښه مشهور وو. دواړه سرداران هغه دم بادشاه ته حاضر شو. بادشاه ورته وویل چې تاسو اوس دواړه په رستم پسې ورشئ که هغه هر چېرته وي هغه رضا کوي او د جنگ میدان ته یې ورسوئ. زما د طرف نه تاسو ته د هر قسمه فیصلې اجازت دی خو رستم رضا کوي او که تاسو دا کار وکړو رستم مو د سوراب مقابلې له بوتلو نو زه به ستاسو له هغه انعامونه درکم کوم چې ستاسو په دې بادشاهۍ کې خوښیږي. همدې سره دواړه سرداران په رستم پسې روان شو. سپینه کله د ملک ایران په تورانی سرحد پرته وه. په دې کله کې د ګوستم او د بهرام فوجي سردارانو نه علاوه یو محافظ حجیر او د ګوستم سردار بهادر پیغله لور ګرداز افریدا چې ولو اوسېدله. دا ټول د ایران شهریافته او خوب مشهور بادرانو. بل طرف ته سهراب چې د سپینې کلي د پرېښودو کم نوټس ورکړو ایرانی سردارانو له ورکړو په هغې کې لږ وخت پاتې. سهراب خپل لښکر حملې ته تیار کړو. صرف د سهراب اشارې ته انتظار کولو. د سپینې کلي بهرام فوجي سردار چې د سهراب خان لښکر ولیدو نو سمدستي یې ګوستم ته وویل ښه به دا وي چې په رضا سره دا کیله سهراب ته حواله کړو. ولې چې سهراب د طاقت یو سمندر دی او د دغه سمندر لامبو مونږ له نه راځي. ښه به دا وي چې په عزت سره د دې کیلې نه بهر شو. ګوستم چې د بهرام دا د بزدلۍ خبرې واورېدې نو په غوسه کې ورته وایي چپ شه ګیدړه چې بیا ماله چرې داسې رایې را نه کړې ګنې ښه به درلني. سمدستي د کلي محافظ حجیر راوغوښتلو او هغه ته یې وویل حجیره ستا څه رایه ده؟ حجیر ورته جواب کې وویل چې د شرافت او د غیرت دپاره مرګ د شریف بادرانو انسانانو شیوه ده. زما په خیال د ذلت د ژوند نه د عزت مرګ بهتر دی. دا خو یو سهراب دی که داسې لس سهرابه نور راشي که نه پروا نشته. فوراً یې اعلان جنګ وکړو چې جنګ دی. دې وخت کې د ګوستم بادره لور ګردافرید چې نن راغله او پلار ته وایي بابا جانه ما ستاسو ټولې خبرې واورېدلې. زه وایم چې بزدل بهرام اوس ګرفتار کړئ او کیکاوس بادشاه له ولیږئ. زه به پخپله د ده په ځای د سهراب مقابله کوم. که زه مړه شم نو هېڅ پروا نشته خو په رضا به چرې سهراب ته کیله واله نه کم. بهرام خاموش ولاړو او دا ټولې خبرې اورېدلې او ځان سره یې ویل که اوس نور څه وایم نو دوی مې ګرفتار کوي څه او ګرفتارۍ مې اومو او کیکاوس له مې هم لیږي. دې وخت کې د ګوستم د سهراب خلاف د جنگ اعلان وکړو چې جنگ دی. د اعلان جنگ نه پس د دواړو ملکونو فوجیان ترمن د جنگ شروع شو. د سخت جنگ نه یو ورځ پس سهراب او د هغه لښکر سپینې کلي ته ننوتل. چې ورننوتل سهرابي فوج د سپینې کلي محافظ حجیر ګرفتار کړو او بند په بند یې په زنځیرونو کلک کلک وتړلو. دې وخت کې د سهراب نظر په حجیر ولګېدو. تپوس یې ترې وکړو چې ته څوک یې؟ حجیر ورته وایي د دې کلي محافظ حجیر یم. ته مانه ولې دا تپوس کوي؟ سهراب ورته وایي چې ښه بلکل دا راته ووایه
چې د دې کلی حاکم څوک دی. حجر ورته وایي ګوستم د دې کلی سرکاري حاکم دی. او سهراب ورته وایي چې ډېر بادر محافظ یې، وایا ته زما حکومت منلو ته تیار یې؟ حجر ورته وایي د ایران بچې به مړ شي خو ستاسو حکومت به ونه مني. پروا نشته که ته نن زموږ سپینه کیله واخلې، خو د ایران د فوج سپه سالار رستم به دا ستانه بیا آزاده کړي. سهراب چې دا واورېد چې هغه وخت راشي نو بیا به ګورو. سهراب ورته وایي چې هغه وخت راشي بیا به ګورو ګلابه. شابه تا ته پته نشته چې رستم زما پلار دی، د هغه د میلاوېدو دپاره او ستاسو ایرانیانو دپاره دا جنګ ما شروع کړی دی او ډېر زر ده چې د ایران او د توران بادشاهان به رستم او سهراب جوړ شي. حجر ورته وایي چې سهراب د غیرتمندو ایرانیانو په ژوند کې به ستا دا ارمان چرې پوره نشي. سهراب ورته وایي چې د حجر دا د غیرت خبرې واورېدې نو خپل پوش ته ووایي چې دی نه پوهېږي، دی په قید کې بند کړئ او په کیله قبضه وکړئ. دې پله چې کوم دی سهراب پوجیانو حجر په جیل کې واچولو او بیا سخت جنګ شروع کړو. دواړو طرفو ته د مړو انبارونه او د سرو وینو سیلابونه روان شو. یو طرف ته که سهراب په زرګونو ایرانیان قتل کړل، خو بل خوا د حاکم ګوستم بادر لور ګردافرید چې کوم ده هم په تورانیانو باندې ښې لوبې وکړې. اخر په جنګ کې سهراب او دغه ګوستم بادر لور یو بل ته مخامخ شو. دې وخت کې ګردافرید د هلک په لباس کې وه. سهراب ورته وایي نوجوانه ما ستا جنګ وکتلو، ډېر بهادر هنرمند او چلباز یې، خو د سهراب مخکې ستا د ټولې خوبۍ فضول دي. ته زما یو ګزار ته هم نشي ټینګېدی، خو ما له ستا په دې ښکلې ځوانۍ او په دې ښکلي حسن ترس راځي. خو ته نور د خپلې ځوانۍ بهارونه لیدل غواړې نو زما مخکې توره وغورځوه او زما حکم ته غاړه کېږده، که نه ته به اوس زما نه ژوندی نشي بچ کېدی. یعنې ته به اوس ژوندی نور په دې دنیا باندې ونه ګرځې. ګردافرید ورته جواب کې وایي تورانیه دا خو زما د ځوانۍ یو بهار دی، داسې 1000 بهارونه زما په وطن باندې قربان شه. ما پرېږده ته د خپلې ځوانۍ خیر غواړه. او سمدستي په سهراب یې ګزار وکړو. سهراب سمدستي په خپله توره د ګردافرید د تورې نه ځان بچ کړو. همدې سره د دواړو طرفونو نه سخت جنګ شروع شو، جګړه شوه. کله یو خوا توره کله بل خوا توره، جګړه کې د ګردافرید توره چې کوم دی هغه 2 ټوټې شو او د سهراب مخې ته په ځمکه را پرېوتله. د پرېوتو سره یې د سر نه پټکې لرې شو. جینۍ وه نو هغه چې ولیده جینۍ ته جوړه شوه. نو سهراب چې ولیدله نو ورته ډېر حیران پاتې شو او بیا یې ترې تپوس وکړو بهادرې جینۍ ته څوک یې؟ دې وخت کې د ګردافرید پاڅېدله او سهراب ته جواب کې وایي زما نوم ګردافرید دی او د دې کلي د سردار ګوستم لور یم. د خپل قوم او وطن دپاره جنګېږم، یا به تا قتل کړم یا به زه ستا د لاسه قتل شم. سهراب چې د ګردافرید دا خبره واورېدله نو سمدستي ورته وایي آفرین دې وي په تا او ستا په مور او پلار چې ستا غوندې بادره لور یې راوړې ده. ستا مثال د یو ګل دی او سهراب ګلونه نشو کوي، هغه ګلونه بویوي. زه تا ته سوال کوم، جولی درته غواړم چې ته زما په بېوسۍ باندې رحم وکړه. ګردافرید ورته جواب کې وایي هغه ستا کومه بېوسي ده چې زه پرې رحم وکړم؟ سهراب ورته جواب کې وایي زه خپل پلار رستم سره میلاوېدل غواړم. ستاسو د بادشاه دا خیال دی چې دوی پلار او زوی میلاو نشي، خو زما دا ضد دی چې زه به ضرور خپل پلار رستم سره میلاوېږم. که ستاسو بادشاه ما سره خپل پلار میلاو نه کړو نو ډېر زر ده چې زه د ایران په تاج و تخت باندې قبضه وکړم او په خپله د خپل پلار سره میلاو شم. ګردافرید ورته جواب ورکړو چې سهرابه ته به هیڅ چرې په دې مقصد کې کامیاب نشي. ولې چې زمونږ د بادشاه دا خیال دی که رستم او سهراب دواړه یو ځای شو نو په هغه ورځ به د ایران او د توران په حکومتونو قبضه وکړي. په دې وجه نه شاهي ایران دا غواړي او نه شاهي توران دا غواړي
چې دواړه پلار او زوی دې یو ځای شي. سهراب ورته جواب کې وایي ای بادرې ښکلې ستا نه قربان شم. سهراب د چا نه د پلار د میلاوېدو دپاره سوال نه کوي. سهراب مثال د غر دی. زما په مټو کې طاقت دی. زه به د خپلو مټو په زور او د خپلو مټو په طاقت خپل پلار سره میلاوېږم. خو تا ته څه نه وایم. ولې چې ته جینۍ یې او د سهراب توره په جینکو باندې بلکل نه اوچتېږي. همدې سره یې ګردافرید پرېښوده او په ایراني پوج یې شروع وکړه. دې وخت کې ګردافرید د یو توراني پوجي نه په زور توره راواغېستله او هغه یې پرې مړ کړو او په غوسه کې سهراب پسې روانه شوه. چې دې وخت کې بهرام چې د دې پلار سره د سپینې کیلې دویم حاکم و چې دا ولیدله نو سمدستي ورپسې د شا نه راغلو او د ګردافرید د شا نه په خنجر ووهله، په شا په خنجر ووهله. ګردافرید یو تیزه چغه وویستله او بیا په ځمکه راپرېوته. چې دې وخت کې ورته د سهراب خیال شو او هغه په منډه بهرام پسې راغلو. بهرام ورته وویل سهراب خانه دا ما تا ته د خپلې وفادارۍ ښودلو دپاره قتل کړه. سهراب ورته په غوسه کې جواب ورکړو های نمک مرداره، نمک حرامه، تا چې د خپل قوم سره غداري وکړه، خپله بادره ملکه دې قتل کړه، هغه به کوم بېوقوف وي چې ستا نه د وفادارۍ تمه کوي. خو سهراب سره ستا غوندې د غدارانو ځای نشته. سمدستي د په توره باندې سر قلم کړو. د بهرام د قتل نه پس سهراب سمدستي د ګردافرید د شا نه خنجر وویستلو او بیا د سهراب په غېږ کې د محبت په سلګو کې سا ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون. سهراب د ګردافرید په مرګ ډیر افسوس وکړو او د ډیر غضب نه په ایرانیانو شروع وکړه او په لږ ساعت کې په سپینه قلعه کې قبضه وکړه. د کلې د قبضې نه پس د کلې محافظ حجیر سپایانو سهراب ته پیش کړو او سهراب ورته وویل حجیره زه ستا نه خفه یم. ولې چې ته یو ډیر بهادر او یو وفادار محافظ یې. د سهراب په کتاب کې ستا غوندې د غیرتي دشمن مرګ نشته. زه به تا اوس آزاد کړم او تاله به ډېر انعامونه درکړم. خو ته ما ته دومره ووایه چې زما پلار رستم دې وخت کې چېرته دی او که دروغ دې ووایي نو بیا خپل مرګ ته تیار شه. حجیر په زړه کې کینه پیدا شوه او په زړه کې ووایي که ما سهراب ته د رستم پته وښودله او دواړه مې لو شو نو سمدستي به د ایران په حکومت باندې قبضه وکړي. دنیا به وایي چې تورانیانو ایران قبضه کړو. زما د ایرانی قوم وقار به ختم شي. راتلونکي نسلونه به په ما لعنت وایي او په ما به د ایران د مشهور غدار نوم پورې شي. خو مرګ خو یو ځل دی. که د ملک په وفادارۍ کې مړ شم نو ټول عمر له به مې د ایران تاریخونه او نسلونه زما نوم په عقیدت او احترام سره یادوي. هم په دې جوش کې د سهراب ته جواب ورکړو چې ما ته د رستم هېڅ پته نشته چې هغه به دا وخت کوم ځای وي او څه به کوي. ډوډۍ به خوري، چای به څکي، اوبه به څکي، څه به کوي، ما ته نشته پته. سهراب ورته وایي ای د خپل ملک وفادار محافظه، که تا ته پته نشته خو ما ته دا پته لګېدلې ده چې رستم په ایراني لښکر کې دا وخت موجود دی. خو زه یې پیژنم نه. دې وخت کې د ایران بادشاه کیکاوس د جنگ اعلان وکړو او ټول پوج د ملک توران سرحد ته روان کړو. بل طرف ته سهراب خان پسې شاهي توران نور فوج هم راولېږلو او سهراب ورته هم ښه د جنگ تیاری شروع کړو. ټوله شپه دواړو ملکونو ځانونه ښه تیار کړل. دې وخت کې ګودرز او طاووس ځان سره رستم میدان جنگ ته راوستلو. د ایران بادشاه کیکاوس خپل ټولو فوجي سردارانو ته هدایت کړو چې رستم ته ګوره دا راز معلوم نشي چې سهراب ستا زوی دی. په دې وجه د ایران فوجي سردارانو رستم ته وویل چې تورانی پهلوان د یو درزي زوی دی چې نن د دنیا پهلوان رستم سره مقابله کول غواړي. د سپینې کلې ټول سرداران او د ایرانی فوج بېشمار سپایان قتل کړي دي. سپینه کله اوس د سهراب په قبضه کې ده. د کلې د سردار بهادر لور ګردافرید هم د دې ظالم د لاسه قتل شوې ده او اوس د ایران په تاج و تخت د قبضې خوبونه ویني او د سهراب دا خوب رښتیا شو
او که د سهراب دا خوب رښتیا شو نو دنیا به وایي چې د ایران حکومت د یو درزي زوی قبضه کړو. رستم په جواب کې سردارانو ته وویل تاسو یریږئ مه، دا خو د یو درزي زوی دی، که د دنیا شهزادګان راټول شي زما په ژوند ایران نشي قبضه کولی. یو پوجي سردار رستم ته وویل که سهراب ستا نه چرې د نوم تپوس وکړو نو ته به ورته څه وایې؟ رستم ورته جواب ورکړو زه به ورته ضرور خپل نوم رستم ورښایم. فوجي سردار ورته وویل نه رستمه نه، ته به سهراب ته خپل نوم نه ښایې. ولې چې شاه کیکاوس دا پیغام را لیږلی دی چې سهراب د یو درزي زوی دی. که رستم سهراب ته خپل نوم وښودلو نو دا د رستم د نوم توهین دی او شاهي توران او د هغه قوم به وایي چې ایران سره بل څوک نو چې د دنیا پهلوان رستم دی د یو ماشوم مقابلې له راولېږلو. رستم چې د سردار دا خبره واورېدله نو سمدستي وایي چې دا شاه کیکاوس ټیک ویلی دي، زه به سهراب ته چرې خپل نوم ونه ښیم. واقع چې په دې کې زما د نوم او زما د ملک ایران توهین دی. هم دې سره رستم په اس سور شو او په غصه کې میدان جنگ ته بهر وروتلو او په اوچت اواز یې وویل چې څه شو هغه ماشوم سهراب چې د ملک ایران په ځمکه یې د خپل مرګ دپاره قدم ایښودی دی. د توراني پوسټ سردار چې رستم وپېژندو چې دا د سهراب پلار دی نو سمدستي یې سهراب ته وویل چې دا د ایران یو نوی پهلوان دی، ډېر خطرناک جنګ کوي. سهراب ورته جواب کې وویل په میدان کې به د زور پته نه لګېږي. سمدستي په ارسطو شو او په میدان ته د رستم مخې له ووتلو او رستم ته وایي چغې مه وهه سهراب حاضر دی، چغې مه وهه سهراب حاضر دی. اوس به معلومه شي چې ته به زما د لاس مرې او که زه به ستا د لاس مرم. ته زما نه مشر یې، اول ته ګزار وکړه، زه چې ستا د ګزار نه بچ شم نه بیا به هله جواب در کوم. پلاره زوی مخامخ دي ښه یو بل ته. اوس رستم چې د سهراب خبرې واورېدې نو جواب کې ورته وایي بچې ته چې څومره ښکلی نو دومره ښکلی په تهذیب سره خبرې کوې، خپل دشمن د ځان نه لوی حسابوې. په دې وجه زما په زړه کې تا سره مینه محبت پیدا شو. بچې زه دا غواړم چې ته ما سره مقابله مه کوه، واپس لاړ شه. ته له زما د زوی په ځای ما له زما برابر پهلوان راولېږه. سهراب چې د رستم دا خبرې واورېدې نو سمدستي جواب ورکړو ای ماما وای کاکا زه وړوکی یم خو طاقت الله تعالی ستا نه ماله ډېر راکړی دی. ستا د خبرو نه ماته داسې پته لګي چې یا ته ډېر په خپل طاقت باندې مغرور یې او یا ته زما د طاقت نه یریږي. واوره بوډا زه هغه سهراب پهلوان یم چې چا ما سره مقابله کړې ده هغه سر خوړلی دی. ښه به دا وي چې ته واپس لاړ شه. ته بوډا یې ولې چې ته زما د پلار په ځای او که ته زما د لاسه قتل شوې نو زه به ډېر زیات خفه یم. رستم چې د سهراب دا خبره واورېدله نو ورته جواب کې وایي بچې ته په شرافت پوهه نه شوې، تا زما د محبت او د نرمۍ نه غلطه فایده واغسته. زه به تا اوس ژوندی پرېنږدم. او سمدستي پرې رستم ګزار وکړو. سهراب په خپله توره د رستم توره منع کړه او بیا پې سهراب ګزار وکړو. رستم په خپله توره د سهراب توره منع کړه او هم دې سره دواړه په جنګ وو. د دواړو ترمنځ سخت جنګ شروع شو. د سهار نه تر غرمې پورې ښه جنګ وشو. دواړه ښه ستړي شو، ښه برابر وو. د غرمې نه پس رستم په مټ ډېر سخت ګزار وخوړلو. دې سره د رستم زور ورو ورو په کمېدو شو. د ماښام په وخت کې سهراب پر رستم یو داسې خطرناک ګزار وکړو که نه چې د رستم د لاسو نه توره ښکته ګزار شوه. خو دې وخت کې د جنګ وخت ختم شو. په دې وجه رستم د مرګ نه بچ شو او دواړه پهلوانان خپل طرف ته روان شو. رستم په ژوند کې په لومړي ځل د سهراب د لاسه شکست وخوړلو. په توراني لښکر کې د سهراب دپاره د آفرین آفرین او مرحبا چغې وهلې شوې. رستم چې هر کله خپلې خیمې ته راغلو نو نورو پوجي سردارانو خیمې ته دننه نه پرېښودو او ټوکې مسخرې ورپورې کولې. په دې وجه رستم ځان له یو طرف ته الله تعالی ته په سجده پرېوتلو او داسې دعا یې ترې وغوښتله چې ای زما لویه خدایه ته زما مل شي. ما خو په ژوند کې د شکست مخ نه دی لیدلی. ای خدایه ته ماله هغه طاقت بیا راکړې کوم چې تا ماله
د 13 کالو په عمر کې راکړو. ای خدایا ته ماله هغه طاقت راکړې کوم چې تا ماله د 13 کالو په عمر کې راکړو. ولې چې د سهراب طاقت نشم لرلی، هغه زمانه په څو چنده زیات طاقتور دی. د دعا د ختمېدو سره د رستم په وجود طاقت راغی او هغه محسوس کړ چې زه اوس د سهراب مقابله کولی شم. سحر بیا دواړه میدان ته په اسونو سواره شو. رستم ته سهراب ویل خوږه مشره نه پوهېږم چې تا سره مې زړه ولې جنګ نه غواړي. پرون ما تا سره په جنګ ډېره صدمه را رسېدلې ده او که ته زما د لاسه مړ شوې نو بیا خو به ما ته ډېره لویه صدمه را پېښه شي. رستم جواب ورکړو بچې ته به زما د لاسه مړ کېږي، رستم د چا د لاسه نه مړ کېږي. سهراب جواب ورکړو ډېره ښه ده کوه حمله مشره، زه ستا د لاسه قتلېدلو ته تیار یم. رستم پې سمدستي حمله وکړه. سهراب د رستم حمله شاته وتمبوله. بیا پې سهراب حمله وکړه او دې سره بیا خطرناک جنگ شروع شو. د غرمې نه پس سهراب رستم ته وویل دا نن چې تا کې کوم طاقت دی دا طاقت خو تا کې پرون نو، ستا نوم څه دی؟ رستم ورته جواب کې وویل زه تا ته خپل نوم نه ښایم، په دې کې زما د نوم او زما د ملک د نوم توهین دی. هم دې سره رستم په غوسه کې په سهراب ګزار وکړو او سهراب یې د اس نه ښکته را ګزار کړو او په خپله هم د اس نه راکوز شو او په ځمکه یې جګړه شروع شو. لږ ساعت پسې سهراب سر د لاندې را ګزار کړو او په سینه کې ورته خنجر ننباسو. سهراب د خولې نه په زوره سره دا چغه وختله افسوس چې د پلار د لیدلو ارمان مې پوره نه شو. خو یاد لره تا خو زه مړ کړم، خو اوس په زما پلار رستم ستا نه زما د قتل بدل اخلي. رستم چې خپل نوم واورېدلو نو سمدستي دې تپوس وکړو ولې ته د رستم زوی؟ سهراب ورته سلګی وهلې او پلار ته وایي او زه د رستم پهلوان ایراني زوی یم. رستم ورته ته راته دا ووایه چې ستا د مور څه نوم و؟ سهراب ورته زما د مور نوم تهمینه دی. تهمینه. رستم ورته وایي تا سره څه ثبوت دی چې ستا د مور نوم تهمینه دی؟ سهراب ورته سمدستي خپل مټ ښکاره کړو. رستم چې هغه نشان ولیدلو کوم چې د تهمینې دله ورکړی چې د تهمینې له ورکړی نو سمدستي په سهراب را پرېوتو او په چغو ورته وایي ای زما خوږه زویه، ای زما خوږه زویه. سهراب دا څه وشو هم دې سره سهراب سا ورکړو. انا لله و انا الیه راجعون. رستم خپل زوی سهراب په شا کړو او یو صحرا طرف ته لاړو. دې وخت کې د ملک توران پوځ چې کوم دی په ملک ایران حمله وکړه او د رستم په وجه باندې د ملک توران فتح یقیني شوه او ملک توران ایران فتح وکړه. پته کړو او د ایران بادشاه کې کاوس یې گرفتار کړو او په جیل کې یې په بند باندې وتړلو. هر کله چې رستم خپل زوی سهراب دفن کړو نو تهمینې نه لاړو او د هغې نه یې معافي وغوښته. هر کله چې تهمینې ته د سهراب د مرګ پته ولګېده نو د ډېر خفګان نه یې زړه وچاودلو او په هغه ساعت مړه شوه. انا لله و انا الیه راجعون. هر کله چې رستم ته د تهمینې پلار شاه ستمګان د سهراب د مرګ راز ښکاره کړو چې سهراب ستا د لاسه شاهي توران او شاهي ایران وجلی دی، هغوی دواړه ستاسو نه یریدل. د هغوی دا خیال و چې داسې به کېږي نو که دوی دواړه یو ځای شو نو بیا به زموږ نه دا بادشاهۍ واخلي. رستم خو وویل چې زما خو دا خیال نه خو اوس مې ورته خیال شو. شاه ستمګان ورته وویل چې زه هم ستا سره یم، زما 10,000 پوځیان به ستا د حکم لاندې جنګېږي. رستم سره د 12,000 پوځ خپل پوځ ځان سره کړو او سمدستي په شاهي توران افراسیاب باندې حمله وکړه. د خطرناک جنگ نه پسې افراسیاب یې قتل کړو او د توران په تخت کېناستو او د دې وخت کې د ایران هم په ملک توران کې زیم شو او بیا وروستو او ورسره چې کوم دی یو تاج و تخت یو
کیکاوس یې هم په پانسۍ باندې په تخته وخېجولو. لږه موده پس رستم تاج و تخت خپل سخر شاه ستمګان ته پرېښودلو. شاه ستمګان ته پرېښودلو. په دې وجه د ایرانیانو او د تورانیانو ذاتي ابایي دشمني د همیشه دپاره ختمه شوه. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، کیسه وه د سهراب او د رستم چې اخره کې پکې سر یې وخوړلو. 3 جنازې پکې اوچتې شوې.